وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال نبينا صلى الله عليه وأصحابه وبارك وسلم: المرء مع من أحبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أيا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك طه سيد الرسل، ثم الصلاة على المختار سيدنا ما ضأضأ البرق في شام وفي يمن. شوق محبت او مين سره درود شريف الولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم ومكرم قابل صد احترام حضرات اکابر علماء کرام، شیوخان طریقت، مبلغین دین او بدین اسلام مانتے مین زما بزرگانو، بالخصوص زما زوانانو رونو او عزیزانو طالبانو، دانن اجتماع چه دا خالص روحانی او اصلاحی اجتماع ده. که زمونږ زړونه بدل شله نو دا معاشره به پخپله بدل شي. اصل مونږ له زړونو بدلولو دپاره دې اجتماع ته مونږ راغلي یو. الله جل شانه دی زمونږ او ستاسو د ټولو دا حاضري قبول کی او د مهنت کولو والو ځوانانو، علماو، مشایخو دا محنتونه دی رب العالمین قبول کی. زمونږ حضرت جی نور الله مرقده به په داسې اجتماعاتو کې هغو مانته به یو عجیبه کیفیت و، ولې چې د هغو په زړه کې د الله د مخلوق او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د اصلاح او د فلاح یو دردو. څنګه به چې هغه په دې سټیج په دعا کې جړل د خدای نه به غوښتله، قسم می د په خدای چې دینه زیات جړه په سړی کو به د شپې تهجد کې رب نه مونږ له غوښتل. د هغو زړه، د هغو د مشرانو د صحبت، د هغو د خدمت، د هغو په توجهاتو الله پاک بدل کړیو. نو یو جهان او یو معاشره به الله پاک بدل کړه. موږ به کوشش کوو چې ربا موږ خو ګناهګار یو، ته غني، د هغې محبوبانو په برکت باندې زموږ زړونه هم بدل کړي. په کور کې د یو پلار یا د یو مور زړه بدل شو نو په هغه کور کې د نارینهو او د زنانو، د مشرانو او د کشرانو د ټولو زړونه الله پاک په خپله بدلوي. حضرت به فرمایل زړونه به بدلوي نو معاشره به بدلیږي، ماحول به بدلیږي،
که زړونه بدل نه کړه نو دا معاشره ګورې نه بدلیږي. دا روحانی او اصلاحي اجتماع ده. آیت ما تلاوت کا اللہ جل شانہ فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منهم یتلو علیہم آیات. او بل ځکه فرمائی لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. د الله په موږ باندې څومره احسانات دي، څومره انعامات دي، څومره اعزازات دي، څومره اکرامونه یې زموږ کړي دي. سحر چې موږ پاسېدلي یو د خوب نه چربان هغه وخت نه واخلی او دا وخت چې کله هر طرف ته تیاره شله د وده کېدو وخت نږدې شه، په دې ټوله ورځې کې که زه او تاسو فکر وکړو د سر د ویښتو نه د خپې انګوټ نوک پورې، نو په نن ورځې کې چې رب العالمین په موږ کوم انعامات احسانات کړي دي نو موږ یې شمارلی نشو. چې شمارلی نشو نو د هغه د هر انعام احسان به موږ څنګه ادا کړو، شکر به یې څنګه ادا کړو.